اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف د نن یو نوی ویډیو سره او نن چې کومه زموږ ویډیو ده نو هغه په ریبیز باندې ده. د ریبیز نوم شاید تاسو ډېرو خلکو اورېدلی یا نه، خو تاسو ریبیز یو لیټن ورډ دی چې د هغې معنی د میډنس، او تاسو په عام موږ په معاشره کې وایو چې را دا کس لیوني سپي چیچلی دی. نو ریبیز چونکې اوس خو کم شوی دی، زه به دا ووایم مخکې ډېر زیات و، خو سټیل د دې نه احتیاط دومره لازم دی ځکه چې کله هم د ریبیز یو ځل سیمټمز علامات اپیر شي نو بیا په 100% کیسز کې د دې نه مرګ کیږي. نو نن به د ریبیز باره کې لږه وینا کوو چې ریبیز دی څه شی، د دې ویکسین څه دي، د دې سیمټمز څه دي او د دې خیال ساتل څنګه دي. لومړی خبره دا ده چې ریبیز یو وایرس دی او دا چې کوم هم انفیکټډ انیملز دي، کوم هم ځناور دي چې هغوی ته الریډي دا وایرس لګېدلی، هغه تاسو وچیچي نو هغه تاسو ته ټرانسفر کیږي او تاسو ته ریبیز کیږي. په هغې ځناورو کې عام په پاکستان کې او په ډېرو ملکونو کې 80 to 90% کیسز کې سپي چې کوم دي ډاګز، دا داسې ځناور دي چې دا ریبیز ټرانسفر کوي. خو د دې نه علاوه دا د پیشو سکریچ نه هم کیدی شي، دا د بیټ نه په امریکا کې لومړی ځل د خاپیرک نه شوی، دا به د فاکس نه، د لومبړې نه، د ګیدړ د چیچلو نه، د دې ځناورو نه هم کیږي که چېرې هغوی ته ریبیز وي اله. هسې عام چیچلو نه خو ریبیز انفیکټډ انیملز نه کیږي. د دې سیمټمز چې کوم دي، علامات څه دي؟ لومړی خبره خو دا ده چې په کوم ځای باندې تاسو چیچلي یئ نو هغه ځای کې به تاسو ته ابنارمل سنسیشن کیږي، هغه ځای به سوځي ډېر، هغه ځای به نم کیږي ډېر، اوده کیږي به ډېر، او څه نارمل سنسیشن به تاسو ته نه کیږي. دویم د دې سټارټ کې علامات د تبې نه شروع کیږي، به انسان باندې تبه راشي او فلو لایک د زکام په شان سیمټمز علامات بنده کوي. هایډروفوبیا پکې بالکل کامن ده چې دغه مریض، دغه کس چې کوم سپي چیچلی دی دی به د اوبو نه یریږي. بیا هایپر اکټیویټي ده، دی به دومره هایپر اکټیو چې اکثره بیا خلک تړي، دی ځان خوږوي یا بل د نقصان ورکوي، خو هایپر اکټیو سټیج ته دی لاړ شي. وامټینګ، الټی کول د ده لپاره کامن دي. کنفیوژن ته دی اخر کې لاړ شي چې کنفیوز وي، دی پوهېږي نه په خبرو، ټایم پلیس ان پرسن هېڅ باندې نه پوهېږي او کنفیوز پروت وي، او اخري کې انکانشیس شي، بېهوشه شي، او د دې نه بعد مرګ په 100% کیسز کې سرټن دی چې مرګ کیږي. اوس خبره راځه چې کوم انفیکټډ انیملز دي، د هغوی به تاسو ته څنګه پته لګي چې یاره دې ځناور ته ریبیز دی یا نه دی، دی انفیکټډ دی یا نه دی. داسې کنفرم پته د لوک نه نه لګي، خو بیا هم یو دوه درې خبرې ذهن کې کېدی چې یو که دا چېرې ستاسو زیاتتر سپی او دا کورنۍ سپی تاسو ساتلی نو که دی چیچل نه کړي نو دی به چیچل شروع کړي. د ده بیهیویر به چې کوم دی هغه نارمل نی، د موومنټ به نارمل نی، د ګرځېدل به نارمل نی، او اخري خبره دا ده چې د ده د خولې نه به ډرولینګ کېږي، سلایوا د ده د خولې نه به اوبه بهیږي، لاړې به بهیږي. بیا پریونشن یې څنګه دی، بچاو څنګه دی؟ نو بچاو یا ځان ته ویکسین کول دي یا هغه ځناور ته ویکسین کول دي یا هغه ځناور په ډېر کلوز کنفاینډ کې په خپل دغه کې ساتل دي چې ستا د سترګو لاندې دي. نو سمپل خبره دا ده چې انیملز کوم هم تاسو سپي ساتئ په کورونو کې یا پیشوګانې ساتئ نو هغوی ته ویکسین وکړئ. دویمه خبره دا ده چې که چېرې ستاسو ځناورو سره کار روزګاري یا داسې ملکونه هم شته چې هغوی کې خلک سپي ساتي او کسان یې ونه نیسلي نو که دغه کار کوئ یا ستاسو ځناورو سره شوق ډېري، سپي ډېر زیات ساتئ نو ځان هم ویکسین ځان ته هم لګولی شئ او هغه ویکسین به تاسو ته 100% 100% پروټیکشن او کیور درکوي. بیا انډر سوپرویژن ساتل دي، خپل سپی بهر نه دي پرېښودل او هغه د خپل کلوز هغه چې موږ څنګه وو د سترګو لاندې ساتل دي. دا دوه درې خبرې دي چې که په دې باندې عمل وکړی شي د ویکسین خاص الخاص نو د دې نه بچاو 100% ممکن دی. بیا راځو دې ته چې یاره د دې سیمټمز کله اپیر کیږي او ویکسین څه ټایم لګي. دا یو ډېره قیمتي خبره ده ځکه چې کله هم تاسو لیونی سپی وچیچي یا یو سپی تاسو شکمن یی پې یا یو پیشو تاسو شکمن یی پې، هغې په تاسو باندې نوکارې راښکلي نو د چیچلو نه چې کوم ټایم تر سیمټمز تر علامات راتلو پورې دی، دا قیمتي ټایم دی او په دغه ټایم کې دا ویکسین لګول دي. که په دغه ټایم کې ویکسین ولګېدل نو تاسو به بچ شئ. که چېرې یو ځل علامات ظاهر شو نو بیا د هغې نه بچاو ممکن نه دی او د هغې نه بیا مرګ لازم کیږي. هغه ټایم چې کوم دی ویری کوي، دی په سټډي وایي چې یاره د یو هفتې نه والې تر یو کال پورې دا ټایم کیدی شي. مطلب دا دی چې تاسو د سپي چیچلو نه بعد تاسو ته علامات ظاهریږي نو کم سے کم ټایم د دې یو هفته دی چې یو هفته بعد به علامات ظاهریږي او زیات نه زیات ټایم دا تر کال پورې کیدی شي، تر میاشتو پورې کیدی شي چې چیچلي سپي تاسو نن یې خو تاسو ته علامات 2 میاشتې بعد، 3 میاشتې بعد، 4 میاشتې بعد، ایون تر کال پورې علامات او هغه ریبیز کیدی شي. دا ټایم ډېر قیمتي دی ځکه چې ویکسینز کوم دي دا به هم په دې ټایم کې لګولي او د ویکسین د دې سکیجول چې دی هغه ډېر سمپل دا دی چې په کومه ورځ باندې
تاسو سپیو چې نو ویکسین لګول دي هغه سره امینوګلابولین منګه یو ایکسترا لګو چې دا یو سیفټي میئرز لپاره دي امینوګلابولین یو سیز دی چې دا هم د علاج دی بیا په درې مرض باندې ویکسین بیا په 9 مرض باندې ویکسین بیا په 14 او بیا په 28 دن په 28 مرض ویکسین لګول دي دا لومبي سلور ډوزز ډیر لازم دي د 0 3 7 او 14 دن والا دا لازم دي د 28 دن کې میس هم شي نو دومره خبره نه ده خو په کار داري چې 15 واړه ویکسین ولګي ځکه چې ما راته یو سمپل خبره دا وکړه چې دا ویکسین 100% بچاو دی او که دا په ټایم باندې ولګي نو تاسو ته ریبیز نه کیږي او که چاته یو ځل ریبیز وشو او سیمټم علامات رالل نو بیا د هغې نه مرګ 100% دی بس دا ویکسین چې کوم دی دا ژوند دی بیا یو خبره کوم چې یاره که چرې تاسو سپي وچیچلی تاسو ویکسین کوئ ویکسین سره هغه ځای پراپرلی وینځل صفا کول په انټیسپټک باندې یا په پایوډین باندې یا په عام اوبو باندې یا بل یو انټیسپټک تاسو یوز کولی شئ خو د هغې ځای صفایي کول دي او دا ویکسین لګول دي once the symptom appears چې کله سیمټمز رالل بیا د دې بچاو نه دی بلکې صرف پیلیټیو کیر موږ ورکولی شو چې د هغه کم سیمټمز هغه ته کېږي د هغې د کمي دپاره د وټو د کمي دپاره د هایپر اکټیویټي دپاره میډیسن د ووند د تبې دپاره میډیسن ورکولی شو خو د بچاو چانس دی کې نشته بلکې 100% ډیث ریټ دی د ریبیز چې کله علامات شروع شي او چې کله علامات نه شروع شي او تاسو پراپر ویکسین په خپل ټایم باندې وکړل نو بیا ته بچاو 100% دی امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو هم مدد کړئ او په کمیونټي کې که داسې کیسز تاسو مخې ته راځي نو هغوی ته هم تاسو یو خپل نصیحت او اډوایس ورکولی شئ ما دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ د الله په امان